السلام علیکم ملګرو. ډیره د افسوس خبره ده او د افسوس مقام دی چې دیوبندیت اوس دې خلکو ته پاتې شو. حال دا دی چې په خپله محله او په خپله کوڅه کې هم څوک نه پیژني او ځان ته د دیوبندیت ټیکهداران وي او هغه شخصیت چې د مفتی محمد تقی عثماني صاحب شاګرد دی او د علماء دیوبند سرخیل د علماء دیوبند مدافع او د اهل سنت والجماعت د علماو متفقه د هغه په کتابونو باندې تقریزونه موجود دي. د هغه کتابونه باقاعده د پاکستان د هندوستان دارالعلوم دیوبند د هغه ځایونو نه چاپ کیږي. د علامه ساجد خان نقشبندي صاحب د کراچۍ والا تاسو ټول پیژنئ. د یو کتاب لیکلی د اهل سنت والجماعت د علماء دیوبند په دفاع کې دفاع اهل سنت والجماعت. هغه کتاب چې د پاکستان او د هندوستان د هر ځای نه شایع کیږي. د په سند کې په پنجاب کې د بریلویت صفایا وکړله او بریلویت هتیار غورځولي دي عاجزه شوي د جواب نه. نو اوس په خیبر پښتونخوا کې یو څه نام نهاد دیوبندیان د دیوبندیت په جامه کې چې په اصل کې بریلیان دي هغه راوچت شوي دي او د مفتی صاحب د مقابلې د علامه ساجد خان نقشبندي صاحب د مقابلې د کولو کوشش کوي. علامه ساجد خان نقشبندي صاحب چې کوم کتاب لیکلی نو د هغې په رد کې یو بریلوي کتاب لیکلی د کراچۍ یو بریلي مولا دی هغه کتاب لیکلی دی او هغه چې کله دلته راورسېدو خیبر پښتونخوا ته نو دغه نام نهاده دیوبندیان دوی راپاڅېدل او د هغوی په تایید کې اعلانونه وکړل او هغوی ته دعاګانې وکړلې. وایي ښه ده چې تاسو د نجدیانو په خلاف کتاب ولیکل یعنې علماء دیوبند په خلاف تاسو کتاب ولیکه. نو دا خلک چې کوم دي په ظاهره باندې د بریلویت ناره نشي لګولی. دوی ته پته ده که موږ ولګوله خلک هم بیا په ګټو باندې ولي. نو په دې طریقه باندې لګیا دي د دیوبندیت په جامه کې د بریلیانو تایید کوي د هغوی د کتابونو تایید کوي او بریلیانو ته دعاګانې کوي. دغه کتاب د علامه ساجد خان نقشبندي صاحب دفاع السنت والجماعت په دې باندې د ډیرو علماو تقریزات دي د علماء دیوبند. دغه شانتي مفتی منظور مینګل صاحب، مولانا الیاس گھومن صاحب، مفتی محمد ندیم صاحب، دغه ټول علماو ته دا کتابونه پیش شوي دي. شیخ رحم الله حقانی صاحب ته دا کتاب پیش شوی و هغه کتلی دی هغه په اعتراض نه دی کړی. نو دا نن راپاسي ځان ته دیوبندی او اعتراضونه پې کوي چې په اصل کې په سپینه جامه کې بریلویت خورۍ لګیا دی. راځئ ملګرو د ده دا خبرې واورئ چې د بریلیانو تایید یې څنګه کړی دی او بیا ورپسې د مفتی محمد ندیم صاحب دا خبرې واورئ د علامه ساجد خان نقشبندي صاحب د دغه کتاب په باره کې او ورپسې بیا خیرالامین قاسمي صاحب تاسو یې پیژنئ لوی د مردان عالم دی د هغه خبرې بیا واورئ د علامه ساجد خان نقشبندي صاحب په باره کې او د هغه د کتاب په باره کې. راځئ د ویډیو طرف ته ځو. خیال کوئ ځان ساتئ ګوره د دې بریلیانو نه. دا د کراچي یو عالم دی بریلوی هغه پې په 10 جلده کې دا کتاب شایع کړو 10 جلدونو کې. نو زما سې مشوره دا ده په دې نیت باندې د ملګرو ته دا ښیم چې کوم زمونږ دیوبندي علما دي دیوبندي ملګري دي دا ما ډاک په ذریعه باندې طلب کړو او ملګري ما ته ګفټن او هدایتن راولي. والله دې هغه هم خیر ورنصیب کړي الله دې ډېر خوشحاله کړي. دا 10 مجلده دا اوس چاپ شو دا تاسو ورته وګورئ. د ساجد خان چې کوم کتاب لیکلی و دفاع اهل سنه خذلان اهل سنه اصل کې خذلان اهل سنه و د هغه په رد کې ډاکټر قاری ابو احمد محمد ارشد مسعود صاحب حفظه الله تعالی الله دې خیر نه د بدو خلکو د بد مذهبو تعاقب دا ډېر ښه کار راغلی دی. دلته علامه ساجد خان صاحب زموږ ملګری دی کراچۍ کې او ډېر لوی قابل عالم دی محقق مدقق یقینا په دې زمانه کې ډېر بهترین قلم دی او بهترین تحقیق دی. دا دفاع السنت 2 جلدو کې چاپ شو یقینا یو ډېر لوی شاهکار دی. تاسو ځان له لازمي دغه دواړه جلد واخلئ او په مطالعه کې لازمي طور وساتئ. مطالعه کې ستاسو د نصاب حصه ده ستاسو د نصاب حصه ده. دفاع اهل سنت چې تاسو کې کم یو کس 2 ځل نه مطالعه کړی دته مناظر نه ویلی کېږي. دلته وملاویږي عبدالرحمن مړي صاحب ته وایي درته راوغواړي هر یو طالب سره 2 جلدونه دا به لازمي چې د تاسو سره وي او مطالعه هم کړې وي. زموږ علماء دیوبند باندې 300 عباراتو باندې 300 اعتراضات هغه نقل کړي دي
او ډېر بهترین قلم دی او صرف دغسې نه چې ځان اخلاص کړی یقینا چې حق ادا کړی دی جواباتو ځان یې دومره کړولی دی دغه عمره ذخیره چرته په یو ځای کې نه میلاویږي نو کتاب به لازمي ځان ته واخلئ مطلب ټیک شوه دا چې زه به سره ګورم چې لازما تاسو تخصص طالبانو د هر یو کس سره ورزره دا به مطالعه کې ساتئ ډېر اوږد دي ویلی کېږي نه دلته که د مونږ نصاب کې بیا بالستاب ویلی خو ویلی کېدی نه شي نو تاسو په مطالعه کې لازمي پر تخصص په کال به یو ځل مطالعه لازمي کوئ مناسب تش تش به هم کولې غواړئ نو په دې باندې مولانا سید خان نقشبندي صاحب کتابونه ووایي د بلا بچی دی ښه اوس چې کوم دی نو په الیاس قادري باندې کتاب ولیکه دا دی پروت دی راکړه دعوت اسلامی کا تحقیق و تنقیدی جایزه ناشنا کتاب ولیکه په الیاس قادري عطار باندې دومره زخیم کتاب بریلیانو نه دی لیکلی چې څومره په شیخ لیکل وکړه ښه او داسې خلکو ته راواضحه کړه چې دا ستاسو الیاس قادري دی او په دې کې حضرت دغه خپل انټرویو را نقل کړی ده الیاس قادري نه چا تاسو کو چې تا فنون کم ځای ویلي دي علم د کم ځای حاصل کړي او د ما علم نه دی کړی وایي زه خو چې هلک وم نو ما په مزاراتو کې عطرونه خرڅوم مسواکونه مې خرڅوم خبر پوهېږي نو دا حدیث مصداق یې ګرځولی دی حدیث کې چې راغلي ورځ د قیامت علاماتو نه یو دام ده چې خلک به چې کوم دی جاهل ځان له مشر کي او په هغه پسې به روانې فضلو واضلو په خبره پوهېږئ په خپله به هم ګمراهي نور خلک به هم ګمراه کوي دا کتاب تاسو ځان لازمي والئ ښه د شیخ کتابونه والئ دفاع دعوت اسلامی کا تحقیق و تنقید اجازه د مولانا سید خان نقشبندي صاحب حفظه الله او دا سړي لوی ظرف دی ما دې ته به تخریج ولیکه حالانکه چې چرته مونږ چرته خلک په دې باندې ما یو شپږ واته صفحې تخریج لیکلی دی ښه تاسو بیا ځان چې کوم دی نو وګورئ په دې کې شته او د هغې نه علاوه د حضرت دلته بل کتاب دی پروت دی دفاع اهل سنت والجماعت دا راکړه دفاع اهل سنت والجماعت دقه تور ټایټل دی دا ځان لوالی ښه په دې کې د بلا بچي ناشنا کار کړی دفاع اهل سنت والجماعت دا د سید خان نقشبندي صاحب کتاب دی او په دې کې حضرت تقریبا په اهل سنت باندې په علماء دیوبند باندې چې بریلیان 300 کم اعتراضات کوي د یو 10 جواب کړی دندان شکن جواب کړی او چې کوم اشکال مونږ باندې هغه کوي دا اشکال په مثل دغه په کتابونو کې تلاش کړی دی چې دا خو تاسو په کتابونو کې داسې عبارت موجود دی او تاسو بیا داسې نو که تاسو وایئ چې بریلیت بالکل مونږ زری کو کنه د مولانا سید خان نقشبندي صاحب کتابونه ځان لوالی ښه او دا مطالعه کې ځان په خبره پوه شئ हजरत शेख की दस्तार बंदी मौलाना साजिद खान नक्शबंदी साहब की हो रही है और 7 घड़ी का तोहफा इदारे की तरफ से दिया जा रहा है। अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में बरकत नसीब फरमाए। बानी दारुल उलूम देवबंद मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब ताज़ीरुन नास का सबकन दर्स हुआ, उस पर हजरत मेंगल साहब की तरफ से जुब्बा पोशी भी हुई और घड़ी का तोहफा भी जामिया की तरफ से दिया गया और अब शील्ड जर्नल सुन्नत के हाथों अल्लामा साजिद खान नक्शबंदी साहब को दी जा रही है।